بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم چې ډېر بخښونکی مهربانه بادشاه دی. راغلی یو تحصیلي بریکوټه زمونږ د ګوجر کاروان چې څونه مشران کشران دي، ګلزمین صاحب، اختر منیر صاحب، زاهد خان، چې نور څونه عهدهداران دي ټول موجود دي. زه د ټولو ډېره زیاته شکریه مننه ادا کوم. زمونږ څه وړې وړې میز کې لږ ګوټې خبرې اترې وې، هغه ختمې شوې په خیر خیریت سره انشاءالله. امید به ساتو خپل د تحصیلي بریکوټ چې څونه ملګري دي، مشران دي، همزولي دي، دا کاروان به انشاءالله مخ په وړاندې به بوځو. دا زموږ یو تاریخ دی، دا به چلو انشاءالله. چې زما د طرفه چې څونه مشران کشران دي، زه ټول لا د کامیاب تحصیلي بریکوټ د تنظیم باندې دی له مبارکي ورکوم. بل زموږ د ضلع سوات چې څونه کابینې دي، الحمدلله چې څونه تحصیلونه دي ټول کمپلیټ طرف ته روان دي. داسې مټه شو، تحصیلي کابل شو، تحصیلي چارباغ، خوازخیله، بابزی، سیدو شریف، دې کې تحصیلي بحرین هم دی. نو انشاءالله زموږ د کاروان د ضلع سوات چې کوم کارونه دي ماشاءالله په مخ وړاندې ترقۍ طرف ته ښه پوزیشن کې روان دي. انشاءالله کوشش کوو نور هم زلمی یا مشران ټول خپل په کوشش کې لګیا دي. رحیم شروع کوم په نامه د الله چې ډېر بخښونکی مهربانه دی. موږ د کاروان دا ملګري دا ټول تعریف محتاج نه دي، ټول تاسو پیژنئ. د دې څه لږې لږې ګیلې وي په خپل منځ کې. نن موږ راغونډ شو دې ځای ته او موږ هغه زړې ګیلې او هغه هم ختمې کړې. د هغې نه وروسته موږ په خپلو تنظیمونو باندې دا زور ولګو چې لکه موږ تنظیم جوړ کړو. اول د تحصیل په سطح جوړ کړو، او بیا د تحصیل نه وروسته موږ د ویلیج کونسلو تنظیمونه جوړ کړو، او موږ خپل اتفاق او اتحاد راولو. موږ ملګرو پسې کور په کور وګرځو او انشاءالله تعالی چې د کاروان دا پاڼه موږ ډېره مخکې ورسوو د الله په حکم سره. ډېره مهرباني. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څومره چې کتونکي دي څومره ویور دي، نو البته زه خصوصي طور چې دی نو د خصوصي طور د بریکوټ د پریس کلب ډېر شکرګزار یم. او بیا چې دی نو په دې تحصیلي بریکوټ باندې چې څومره دلته مشران همزولي کشران راغلي دي، د دوی ډېره شکریه ادا کوم. خصوصي طور چې موږ ته کوم دعوت شو د هغه د یو میټینګ په باره کې، نو ګلزمین صاحب به شمول چې کوم چیرمن زموږ شهربادر صاحب دغه شان زموږ سره چې دی نو اختر منیر صاحب او زه به وایم چې عمر خان کاکا صاحب دلې، البته نایب صدر تاج رحمان صاحب، نور همزولي مشران کشران هم موجود دي. کلب سایډ ته موږ ګورو دغه شان زموږ بختیراون ناظم صاحب، حاجي زرنوش صاحب، د ټولو ډېره شکریه. موږ نن چې کوم د شارټ میټینګ دلته رابللی شوی، نو په دې کې زموږ څه خبرې څه داسې تضاد چې هغه باره کې موږ راغلي وو. نو البته د کاروان چې کمیشن دی یا په کمیشن باندې خبرې اترې وشوې او په هغه کې زموږ څه ډسکشن وشو. نو په دې کې څه لږ ډېر داسې تضادات وو چې وغیره هغه به هم انشاءالله حل کېږي. خو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې کمې خبرې موږ ته راغللې او موږ چې دی نو دلته یو بل سره چې نو فیس ټو فیس وکړلې، نو په دې کې به مزید هم انشاءالله کوشش کوو چې کومه خبره، البته زموږ د پښتو هم چې دی نو دا یو سیستم ته ور دی چې یاره موږ د جرګه مرکه چې کومه ده د هغې په سیستم باندې هم چې دی نو فیصلې چې دی نو کمې حل کېږي او وغیره چې کوم دی نو دغه یو شارټ میسج او یو شارټ چې کوم دی نو دا میټینګ و، نو دې په باره کې موږ راللو او موږ چې دی نو د همزولو مشرانو کشرانو هغه ډسکشن دلته وکړو. نو ستاسو د ټولو ډېره شکریه ادا کوم. ټول د کلمې ځپوندو ټول مې سلامونه قبول کړئ او مهرباني ستاسو میډیا والا زموږ چې څومره مشران دي، ستاسو هم شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له دې خبرې مقرره کړه. او بیا زه د تحصیلي بریکوټ چې څومره عهدهداران دي، مشران دي، په شمول د ټولو د یو نوم علم، نو یو علم بل به هېرېږي، چې د بل وان علم بیا به خفه کېږي. انشاءالله د ټولو انتهایي شکرګزار یو. او بیا خاص کر زموږ چې د سوات کوم چیرمن شیربادر صاحب مقرر کړی شوی دی، نو یقینا په دې ډېر لږ وخت کې د چې کوم کردار وکړو نو د چا نه پټ پناه نه دی. سوات هغه نوم یې روښانه کړو د ګوجر کاروان 888 کوم کردار چې د سټارټ کړی دی په هر تحصیل باندې، نو ماشاءالله د ده انتهایي شکرګزار یو. او بیا د مرکزي مشرانو د ټولو شکرګزار یو. دلته چې زموږ کوم دارونه بایګان ګیلې شکوې وي، انشاءالله هغه ګیلې شکوې ختمې شوې او د خپل تنظیم به مخ په وړاندې بوځو. انشاءالله خپله کابینه به انشاءالله نوې ټاکو، په هغې کې چې کم د کار کسان دي او کم تکړه ملګري دي هغه به پکې الو. په تحصیلي بریکوټ کې چې څومره د کار د خبرې خاوندان دي چې د تحصیلي بریکوټ انشاءالله مخ په وړاندې بوځو او روښانه کړو. ګوجر کاروان 888 زنده‌باد، ګوجر قام زنده‌باد، پښتون او پاکستان زنده‌باد. زه د ټولو خپل د بریکوټ چې څونه عهدهداران دي کاروان 888 د هغو شکریه ادا کوم چې نن راله او دلته موږ خپل یو میټینګ وکړو. نو په دې باندې زه د څونه مشران چې راغلي دي، چیرمن شیربادر صاحب دي، زموږ صدر زاهد صاحب، نور چې څونه راغلي ټولو شکریه ادا کوو. الله خلر خوشحاله لره. انشاءالله موږ د
یووالي د اتفاق د ورورولۍ او د کاروان 888 چې کوم میشن دی او کوم دغه د انشاءالله هغه به جاري ساتو او د ټولو ملګرو شکریا ادا کوو.